رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به ټول خلک بربند را پاسي صرف حافظ قرآن عالم قرآن به په جامو کې وي د چې کله را پاسي یریږي به نو یو قجیر شکل والا سړی به له مخې راشي دته به وایي هل عرفتني حافظ صاحب چڼیا قاري صاحب ودې پېژندم دی ودې نه زه خو قرآن مجید یم کنه تا سره معیاري نه وه ته ما نه پېژنې نو دی به ورته کوم قرآن مجید یم هغه قرآن مجید یم چې ته مې په وړوکوالي کې د موره جدا کړی هغه قرآن مجید یم چې ستا استاذ به په 3 بجې را پاسېد او ته به یې پاسولې هغه قرآن مجید یم چې خلکو به سار چابۍ ته کتل زمیندارۍ ته به یې کتل دوکاندارۍ ته تا به زما مخ ته کتل هغه قرآن مجید یم چې تا به د شپې د له خوب درغی ما به د خپله سینه غوړولې وه تا به زما په سینه کې مخ کېښود هغه قرآن مجید یم چې سبق به دې نو یاد کړی او د قاریانو خو وال مشهور دي او چې قاریان وال وکړي نو دا خلک بیا راپاسي بیا د هغوی کمیس د دې په ټولو وباسي وایي دا د قاري صاحب ظالم والی دی دې قاري صاحب چې ستا د زوی دپاره په لاهور کې چنده کوله هغې وخت کې دې پټو ولې نه وباسو دې قاري صاحب چې ستا د بچې دپاره د اوړي د ژمي غم کو په هغې وخت کې دې ولې پټو نه وباسو مه کوئ نو دغه والا تخبیه والا و نون خوړ والا و مه کوئ الله ته به مونږ هم یو ورځې ګیله وکړو ګورئ مه کوئ داسې زمونږ هم زړه دی خفه به شو چېرته هغه قرآن مجید ما چې قاري صاحب به ووالي نو ستا لاسونو باندې به تغمې ولګېدې تا به دیوال ته مخ کو غټې غټې اوښکې به دې رالي او مور به درته یاده شوه او هلته به دې مور چېرته په دسترخوان کېناسته د خپلو خویندو وروڼو سره او چرګ به یې پخ کړی و د مزې به ډوډۍ پرته وه مور به دې زړه کې ته یاد شوې زړه کې به یې جړل سترګو باندې به یې اوښکې نه شوې راتلې نو پا بسېده نو زنانه به ورته رالې ابی تاله سي جلو شو بس بچو تاسو ډوډۍ خورئ زما ړنده کېږي ډوډۍ د دې پړه کې به یو ارمان و کاش چې زما بچی نن وې مدرسې نه نن چوټي وې چې ما پې خپله برخه ډوډۍ خورولې زه د هغې قرآن یم چې تا سره مې دا معامله بیا چې ته کله لوی شي او تا فیسبوک راواغست ستا د استاذ خلاف ستا ماماګانو ستا د تر زامنو ستا کلیوالو په فیسبوک کې کنځلې کولې نو ستاړه بس جړل چې ګوره زما د ماما زوی ما ته هم نه ګوري چې زما د استاد ما سره څه کوي او دی ورسره څه کوي او حکومت به هم ستا استاذ کته کنځلې کولې شهیدان کول به یې نو زه هغه قرآن یم نو دی به ورته وایي تا ما له سره وړی دي دا قرآن به له جیب ته لاس کې هم واله نو چې دا حافظ کولو کې هغې کې به یې لیکلي لک الملک والجنه حافظ صاحب قاری صاحب ستا دپاره بادشاهي ده او جنت دی کومه بادشاهي د پاکستان چې په وډونه میلاویږي نه چې په درنه ختمیږي نه ستا دپاره ټول عمر بادشاهي ده ملک والجنه ستا دپاره جنت دی بل خط به راوالي هم والا قاری صاحب چې ګوره کې لیکلي لک الخلد ستا دپاره ټول عمر وجود دی دا حافظ صاحب به وایي زه به داسې جنت څه کومه چې زما پلار پکې نه وي زما مور پکې نه زما ماما پکې نه زه خو یتیم وم زما مور نه وه نو ماله به زما ترور پیسې راکول ما ته هغه ورځ هم یاده ده چې ماله د خنبې نه دانې راواغستې او ما ته یې وي دا خرڅ کړه خپلې مدرسې ته لاړ شي پیسې به زه در کوم اختر له بدله جامې زه علم ترنو ته به نه وایي زما تندار او زما کاکی به ماته وي بچیه سبق وایه سبق و پیسې به در کوم مور ته به نه وایي مور دې ګورې سره پیسې ورسره نشته نو الله زه به دې شي جنت څه کومه چې زما ماماګان پکې نه الله رب الجلال دې هم والا حافظ صاحب نن ما ته قدردانې والا هم د لسو کسانو سفارش والا دی چې محشر ته روان شي ماما ته به اتکړی لګېدلی وي ترور ته به اتکړی وي تندار ته به اتکړی وي خور ته به اتکړی وي چاچی ته به اتکړی وي نو دی به چغې کړي ای زما ربه زما د دې قرآن څه برکت شو چې نن زما ماما په اتکړو کې نن زما ترور په اتکړو کې نن زما چاچی په اتکړو کې زه په دې قرآن اعزاز ما ته نن څه میلاو شو ما خو سبق د دوی په وجه ویلی
الله وو ته په آزاد کزان لس کسان آزاد نو دا خپل رشتہ دار به آزادې کوم رشتہ دار چې په دنیا کې د حافظ قرآن سره تعاون کړي د په لاره کې رکاوټ نه جوړ شي د مارونو د حافظانو سره تعاون وکړي پردو حافظانو سره تعاون